أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. زما بدی موقع باندې انتهایی معززینو د علاقې مشرانو کشرانو نن د انتهایی د خوشحالي او چې کوم د ډیر زیاتې د ډاډګرنې خبره ده چې زمونږ د ورور دلته د بیکری افتتاح کې او دغه په موقع باندې ټول مشران کشران د حوصله افزایی د پر راغلي دي. ټول مخ کې خو زموږ د دعا ده چې الله د کم کاروبار دلته شروع کړي، الله دې په دې کې خیر او برکت واچي، او چې د کم مقصد د پاره چې هغه زموږ د ټولو په ذهن کې چې هغه رزق حلال له د رزق حلال حصول له دغه جدوجہد کې د الله دې کامیاب او کامران کی اهم موقع ده. نو چونکه په دې باندې د ټولو نه بار بار دا خبره مون کوو چې ګوره اصل دین او اسلام چې کوم ده ظاهری شکل او صورت دا خو ډیر زیات احسن او بهترین خبره ده چې سړی ظاهری شکل او صورت د اسلام او چې کوم ده د شریعت په چوکاټ کې دن نه، خو اصل دین چې کوم ده بنیاد دا ګوره معاملات دي چې د یو سړی معاملات کله ټیکو نو د مونږ د روژه د حج د زکات د قیام او چې کوم ده د چې کوم ده نوافل د الله تعالی ته قابل قبول دي. خو چې د یو سړي رزق د حرامو او د په خېټه کې حرام پراته، د په کاروبار کې دوکه کوي، د په کاروبار کې مکر کوي، د په کاروبار کې قسم خوري، د په کاروبار کې چې کوم ده هیراپیری کوي، او بیا د اقامت په ځای کې چې کوم ده ودرېږي، نو د دې په باره کې الله تبارک وتعالى په قرآن مجید کې فرمایي: یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. چونکه د آیت د منافقینو په حواله باندې ده، خو په دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي وي دوی مال دوکې راکوي، خو الله تبارک وتعالى فرمایي مال څوک دوکې نشي راکولی، بلکې دا خپل ځانونو له دوکې ورکوي. د دین او د اسلام دا خبره مختصر کو په دې ځان پوه کې چې بنیادی اهم چې کوم ده 15 ارکان دي. په کلمه باندې سره اسلام ته داخليږي، د کافر او د مسلمان په منځ کې پہچان ده، بیا منځ، بیا روزه، بیا زکات او بیا حج. نو تاسو ته ما وی چې د یو سړي په خېټه کې و لقمه د حرام وي، د منځ چې کوم ده د ایکسرسایز کېدی شي، خو ګوره دا منځ نه ده. د حج چې کوم ده بهترین ویزټ کېدی شي، خو دا حج نه ده، ځکه په پردو پیسو باندې که د هلته د حرم پردې نیولي او دلته ورته خلک الحاج وایي او چې کوم ده پلان کیس برګ دی، خو چې د رزق او معاملات د حرامونو د الله ته قابل قبول نه دی، په دې محفل کې به علمای بیا د هغې نه تپوس کولی شي. زکات که دی ورکوي، دا یو بهترین اکسرسایز شو، خلک به دا ډېر ښه سړی دی، خو ګوره دا هغه زکات نه دی کوم چې الله تبارک وتعالی ته مطلوب دی. دقه شان روژه چې کوم دی دا په پردو پیسو نه روژه ماته کېږي او نه پېشمنه کېږي. دا خبرې زه په دې بنیاد کوم، دا ګوره زه په خپله کاروبار یم، دا زه خپل ځان ته کوم، د ټولو نه انتهایي کمزوری یم، او بیا زما سره دلته 15-20 کسان د کابینټ ولاړ چې تاجرانو مشران دي، د هغوی ته کوم، او د هغې نه تاسو ته نه کوم. دا خبرې به مایند کوئ نه. زما د خبرو مطلب او مقصد دا دی چې ګوره د دې دوکې نه راوځو. که تا په ټول عمر کې یو مونځ کړی، یو، دا خبره ډېره توجه قابل ده، که یو مونځ هم چا کړی، خو چې د په خېټه کې رزق د حلال او د الله قبول کړی دی، او که ستا تندی تور شوی او تا د بیت الله چې کوم دی پردې نیولي، او تا چې کوم دی 24 ګنټې الله ته په عبادت باندې پروت دی، خو چې رزق دی حرامو، پته به ستا د ایمان چې کوم دی هله لږې چې تا ته حرام میلاویږي ورته یې پرېږدي چې شته نه، نو ته بیا څنګه وخورې؟ مطلب د خبرو دا دی که چا په ټول عمر کې روژه نه یې نیولي، په ټول عمر کې مونځ نه یې کړی، په ټول عمر کې زکات نه یې ورکړی، په ټول عمر کې چې کوم دی د حج نه یې کړی، خو ګوره که یوه شپه الله ته راپاڅېد او په ژړا شو چې یا الله تبارک وتعالی ما نه مونځ کړی، نه مې روژه نیولي، که قصدن ده او که عمدن ده او که په خطایۍ کې ده، خو الله تبارک وتعالی پردی حق مې نه دی والی، ته ما معاف کړي. دونه مخکې الله ټول ګناهونه معاف کوي، خو الا الدین پردی حق ګورې نه، الا الدین پردی حق نه. په آخر کې د ټولو شکریا ادا کومه په دا کمې خبرې چې ما وکړې، ټول نه کمزوری زه یم، بیا زما دا کابینه ده، الله دې موږ له د رزق حلال توفیق راکړي، او چې کوم دی داسې رزق حلال توفیق ته راکړي چې د هغې په بنیاد زموږ عبادات به الله قبول کړي، او الله دې موږ د دغې دوکې نه وباسي چې یاره خلک به وهم
ضرور حق به وهم چې کوم دی پردی پټی به نیسم چې کوم دی انډرپلۍ به کومه سود به کومه چې کوم دی د تیلو کاروبار به کومه او په 2 نمبر شی به چې کوم دی په 1 نمبر باندې خرڅومه او بیا به چې کوم دی د اقامت ځګي ته زور کوم نو دغه دوکې نه دی الله تعالی موږ راوباسي او الله دې په حقیقي معنو کې موږ له رزق حلال توفیق راکړي.